ګرانو ملګرو د ګلبهار تاڼې سره داسې په یو څو فرلانګه فاصله کې غله په یو کور باندې ورغلي دي او د لکونو روپو سونا ګړې ډیر زیات سامان یې د کور نه پټ کړی دی. دې حوالې سره آصف خان ولد جعفر خان سکنا لالا روخ کالونی ګلبهار د ریپورت درج کړی دی چې یاره د کور والا مور کره تللی وه او د خپلې مور سره په کمره کې و. دی وایي چې کله 10 بجې دی بیا خپلې کمرې ته راغلی دی نو دته پته ولګېده چې یاره نامعلوم غله د دې کمرې ته راغلي او د کمرې نه پټ کړي دي 10 تولې سونا، 10 قیمتي ګړۍ، 3 پاسپورټونه، دی وی د گاډي چې کوم دغه د رجسټریشن پروت او هغه نور سامان دی وی چې په کمره کې څه داسې قیمتي سامان او هغه ټول دی غلو پټ کړي دي. دی وی بیا د لاړو پولیس لا د ګلبهار تاڼې پولیس چې کوم دی هغې د نامعلوم کسانو خلاف د غلا اف ای آر درج کړی دی او د ملزمانو تلاش هم شروع کړی دی. دې حوالې سره د چې کوم د چا کور کې غلا شوی دی دی وی یاره پولیس هم لګیا دي او دیم لګیا دي. دغلته چې کوم سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې دي د هغې ریکارډینګ بم دی حاصلوي. نو الله دې وکړي ځکه چې دا ډېره زیاته غټه غلا ده، الله دې وکړي چې دا ملزمان ونیول شي او د دې نه ریکوري وشي. ګرانو ملګرو د اورمړ پایان په علاقې کې یو ډېره دردناکه او افسوسناکه واقع شوې ده او ډېره عبرتناکه واقع هم د زموږ ستاسو ټولو دپاره. د واقع تفصیل څه داسې دی چې فضل زاده نومې سړی دی، دا د اورمړ پایان دی. د ریپورټ درج کړی دی اورمړ تاڼې پولیس ته ویلي دي چې د زوی دی هارون بلال وایي د هغه کویدن شوې وه نو هغه په دې خپلې کویدن کې ډزې کولې. په دې ډزو دوران د دې هارون بلال نه د رور دی طاهر هغه لګېدلی دی او بیا هغه زخمي و، بیا دې هسپتال ته وړو، هغه مړ شو. نو د پلار ویلي دي چې د کویدن په خوشحالۍ کې د دې کره ډزې کېدې نو په هغې باندې دا لګېدلی دی. موږ خو بار بار پروګرامونه کړي دي چې هوایي ډزې بالکل نه دي په کار، ځکه دا ګولې چرته ناچرته خو ځي، اکثر په دې باندې خلک زخمیان کېږي، څوک پې مړه کېږي. خو دا څونه افسوسناکه واقع ده چې یو کور کې دونه د خوشحالۍ پروګرام و او په هغې کې एकदम یو داسې حرکت وشي چې هغه نه په کار او بیا د هغې کې د هغه سړي نه غلطي دا شوې ده چې خپل روډ ته لګېدلی دی. نو پولیس وایي دې حوالې سره دی د لاس چې کوم دی دا هم پوسټمارټم له لیږلی دی او دریافت یې شروع کړ دی. خو زه تاسو ټولو ته سوال کوم چې څومره ممکنه وي هوایي فایرنګ نه ځان وساتئ. ګرانو ملګرو د سربند تاڼې د حدود نه یو 15 ورځې پهله یو لاش میلو شوی د یو ځوان زلمي، د هغه شناخت شوی دی. دا کم الګ چې مړ شوی دا د تهکال اوسیدونکي و. د واقع تفصیل څه داسې دی چې په 11 دسمبر باندې د سربند تاڼې پولیس ته اطلاع میلاو شوه چې خیبر کلي سره دغلته په پټو کې یو لاش پروت دی. پولیس چې کله لاړل ویې کتل نو دا یو ځوان زلمی هلک و چې اویشت او مړ پروت و، داسې شناخت یې په هغه ټایم کې نه و شوی. بیا پولیس د د ورسا تلاش شروع کړی او بیا پولیس وینا دا ده چې دوی ته بیا پته ولګېده چې یاره دا لاش چې کوم دی دا د تاکال کې غریب آباد اوسیدونکی دی او د اسد نوم دی. بیا د پلار فرمان راغلی دی، هغه پولیس ته ویلي دي چې او دا لاش د زوی اسد دی. هغې په چا باندې دعویداري نه ده کړې. هغه پولیس ته ویلي چې یو ورځ پهله د اسد د کور نه وتی چې ویښته کټ کوم او بیا دی لاپته او بیا په دویمه ورځ باندې لاش میلاو شو. دې کې دردناکه خبره دا ده چې دا کم هلک چې مړ دی نو د پلار وایي چې ده به نشې هم کولې، خو دی د دې نشو د وجې نه او محنت مزدورۍ دپاره دی د دپاره ټول تیاری مکمل کړی او دی دوبۍ ته لیږلو. په کومه ورځ چې د دوبۍ په کومه ورځ چې د لاش میلاو شو نو په دې ورځ باندې د دوبۍ ویزه هم لګېدلې وه. خو پولیس وایي تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې چې دا سړی چا مړ کړی دی. هغې تفتیش شروع کړی. ګرانو کتونکو د متنو تاڼې په حدود کې په رڼا ورځ باندې د رهزنۍ یو ډېره غټه واقعه شوې ده او 15 کسان په موټر کې راغلي دي، هغې دورونه لوټ کړي دي او تښتېدلي دي. دې حوالې سره د کویلې تاجر دی محمد بلال د ریپورټ درج کړی دی چې دا د هنګو اوسیدونکي دی او په متنو کې دغلته د دې سټاک دی. دی وایي دی او د رور دی په خپل موټر کې را روانو، د خپل سټاک ته تلل چې کله د متنو ته را رسېدلي دي نو دی پسې بل موټر شوی دی، هغه راغلی دی مخې ته ورته ودرېدلی دی. دی وایي د هغې نه 15 رهزنان راکوز شو، دی په ګن پوینټ باندې یرغمال کړي دي. دی نه 3 موبایلونه اخیستي دي، پکې یو آیفون 13 هم د قیمتي موبایل دی، تماچه هم و دي سره، 2 نور موبایلونه نور څه سامان مامان هم د دې نه قیمتي اخیستی دی او دا رهزنان چې کوم دي په رڼا ورځ باندې دا لوټ مار کړی دی او بیا تښتېدلي دي. دې حوالې سره چې پولیس کم اف ای آر درج کړی دی نو هغې ویلي دي چې یاره هغې د یو رهزن ته شناخت شوی دی او د نورو لا فی الحال شناخت نه دی شوی. پولیس وایي هغه کم ملزم چې شناخت شوی دی نو د هغې تلاش شروع کړی دی او د هغه د ګرفتارۍ دپاره پولیس چاپې وهل شروع کړي دي. ګرانو ملګرو په پېښور کې څو ورځو لاسې د نامعلوم کسانو د ډزو په نتیجې کې د خلکو د قتل واقعات چې کوم دي هغه ورځ په ورځ زیاتېږي. نن هم د شاپور تاڼې په حدود کې دغسې یو واقع شوی ده. تفصیل یې څه داسې دی چې فهیم ولد ابراهیم سکنا ادریمه سید آباد د ریپورټ درج کړی دی او شاپور تاڼې پولیس ته ویلي دي چې یاره دی کور کې و د ورځې
او د بل رور د اسحاق چې عمر دی تقریبا 18 سال دی وی دغه د رزاق روډ باندې یو سټاک ته د رور اسحاق باغی کې څوکیدار دی دی وی زکور کې هم اطلاع راته شو چې رور دی چا ویشت دی وی چې رالم نو اسحاق نامعلوم کسانو ویشت او مړو د پولیس ویلي دی چې کوم ملزمانو بارکه دته اطلاع ده نو هغه وی چې په یو موټر کې 3 کسان رال په د اسحاق باندې ډزي او کې د مړ کو او 3 وانه ملزمان چې کم دی بیا او تختیدل پولیس اف ای آر کې د نامعلوم کسانو خلاف 302 دفعه لګولې ده او د هغې تلاشي شروع کړې دی څنګه چې ما تاسو ته وویل نو مطلب ځای په ځای ناکهبندیانې دي او د هغې نه باوجود چې کوم دی په موټر کې خلک راځي خلک قتلی او بیا تختی او هغه نه ګرفتاریږي نه پوهېږو چې دا ناکهبندیانې څه دپاره دي